هر سړی خپل دغه اسسمنټ داسې کولی شي چې زمونږ 1% چې کوم دی د قیمت هغه زمونږ د رجسټریشن فیس یو سړی په 1,00,000 روپے رکشا غستی نو د باندې 1000 دی کده په 4,50,000 غستی د باندې 3,500 روپے چې کوم دی هغه رجسټریشن ټیکس راځي. نو دا ټیکس بیسیکلی ډیټرمن کوي تاسو چې په 100 باندې رکشا غسته ده دغه 1% به تاسو ټیکس ورکړي. څومره رجسټریشن چې موږ 2 هفته چې کوم دی اویرنس لپاره ورکړی وي د دې اویرنس دا ټایم چې ختم شي دینه پس په سټریکټ اکشن اغستل کیږي. مارکه شروع د دې د تفصيلات راکړه چې دا څومره وخت پورې او تاسو دا سم میسج ورکوي. دا چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا چې کوم رجسټریشن سٹارټ دی دا د کابینټ د ډیسیژن نه بعد سٹارټ شوی دی او دا سپیشلی ډیر ټایم تقریبا 4-5 کاله د رکشو پر رجسټریشن باندې بینو د ترانسپورت ډپارټمنټ ثرو نه. اوس دا بین اپلیفټ شو او مونږ هر یو ډیسټریکټ ته یو خاص نمبر ورکړی شوی چې دونه به تاسو رجسټر کوئ لکه ډیسټریکټ د سایز او دغه آبادی مطابق. اوس چې څومره نوخار دی نو مونږ ته یو خاص مقرر مقدار دغه شوی چې تاسو به دونه ګاډي رجسټر کوئ رکشې سپیسیفیکلی. نو مونږ هغې په هکله چې کوم دی رجسټریشن سټارټ کړی دی څونه زر چې دا مونږ د چې کوم تعداد دی 10,000 مونږ ته ټاکلی شوی دی چې دا برابر شي نو مونږ به رجسټریشن د نه بعد بند کړو او د هغې نه پس چې کوم نان رجسټرډ رکشې نه به په زموږ ډسټریکټ نوخار کې انشاءالله د هغې خلاف په کاروايي کېږي او به نه چلېږي. ټایم څومره پاتې شو جی؟ یاره جی مونږ خو ټایم ورکړی و تقریبا 2 هفتې د اویرنس لپاره نو هغه خو الموسټ ختمې شوې. دې کې مونږ اویرنس پروګرام وچلو ستاسو په تھرو باندې زموږ ډفرنټ چینلو سوشل میډیا باندې مونږ ښه ایکسټینسیو پروګرام وچلولو اخبارونو کې چې کوم خلک دي چې کوم رکشې مالکان دي چې هغه راشي او هغه خپل ګاډي دغه ځای کې رجسټر سر دې کې ډېر غریب رشکو والا دي ډرایوران دي نو د ادارې د طرف نه دې ته ریلیف سو داسې په جرمانو کې سر چې کوم لیټ فیسونه دی کې سر ریلیف سر بالکل جی چې کوم جرمانه ده نو هغه د ډسټریکټ افسر یو استحقاق کې هغه جرمانه معاف کی. دین علاوه زموږ فکس فیسونه دي نو هغه فی کې هم څه نشو کولای خو د ګورنمنت طرف نه دي خو جرمانه نو هغه کې څه حد پورې ډسټریکټ افسر ته دا رائټس ته چاري معاف کی. اوس په څومره رجسټریشن شوی دی اوس پورې به زموږ تقریبا 180 پورې رکشې رجسټر شوي او دا تعداد کم ځکه دی چې موږ یا رضاکارانه لګیاو چې کم سړی راځي نو بس هغه موږ رجسټر کوو. زما خلکو ته دا خواست دی چې راشه د ګاډي زر ته زر رجسټر کې ځکه چې زموږ چې کم دا مقرر نمبر دی که دا ختم شو نو برابر شو نو هغې نه پس به موږ نور بیا رجسټریشن نشو کولی. نو خلکو ته خواست دی چې په خپله رضاکارانه طریقه باندې راشي او دا ګاډي دلته ښه په ارام بیا به سخت اکشن اخلي بیا به جي د پولیس طرف نه د ایکسایز طرف نه دا ګاډي چې کوم دی په روډ به نشي چلېدی نو هغه چې کوم خلک رجسټر کړي ای به په نوخار کې خپل چې کوم کار وغیره خپل مزدوري کولی شي کوم څه چې رجسټریشن نی هغه به بیا دلته په روډ باندې ډیوټي نشي کولی. څومره جی دی وخت لکه فیس څومره مقرر دی او رشکې دي اخو جی هر سړی خپل دغه اسسمنټ داسې کولی شي چې زموږ 1% چې کوم دی د قیمت هغه زموږ د رجسټریشن فیس یو سړی په 1,00,000 روپے رکشا غستی نو د باندې 1,000 دی کده په 4,50,000 غستی د باندې 3,500 روپے چې کوم دی هغه رجسټریشن ټیکس راځي. نو دا ټیکس بیسیکلی ډیټرمن کوي تاسو چې په 100 باندې رکشا غسته ده دغه 1% به تاسو ټیکس ورکړي. څومره اندازتن به نوخار کې څومره رشکې وي؟ دا جی اندازتن خو زم ډیری دي ځکه چې د ډیفرنٹ ډسټریکټونو راځي نو 10,000 نه سیوا دي. د دې چې کوم زموږ انالیسس شوی چې بای د نوخار کې به رجسټر کیږي سونه هغه کاغذ به تاسو سره شیر کوم د نوخار د لپاره موږ ته 10,000 رکشو چې کوم رجسټریشن ټاسک ملاو شوی دی اب تاسو ته د هر ډسټریکټ دغه کوم چې پای کې مردان نوخار ثوابه چې سونه ډسټریکټ یې ټول ته خپل یو خاص نمبر ورکړی شوی خاص مقدار ورکړی چې دونه به تاسو کوي. او تاریخ مقرر دی د رجسټریشن جی موږ 2 هفته چې کوم دی اویرنس لپاره ورکړی وي د دې اویرنس ټایم چې ختم شي دینه پس په سټریکټ اکشن اغستل کیږي.